بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا فتحقیق سره منگا بار بار فی هذا القرآن پدی قرآن کی بیانو لیذکروا د نصیحت خبری وما یزدهم الا نفورا او سیوان کی د کفارو د پاره خو صرف نفرت قل حضور وتأوى لو كان معه آلهة كما يقولون کچری وی د الله سره شریکانان لکه څنګه چې تاسو وایې اذا لبتغوا الى ذي العرش سبیلا ټولو به د عرش طرف ته لار نیسلې وه سبحانه پاکي د الله لره وتعالى لوی د شان د الله عما یقولون د هغه څه نه چې تاسو یې وایې علوا کبیرا په ډېرې لویې سره تصبح له السماوات السبع دی الله لره پاکی بیانی اسمانونه وو والارض او ازمکی ومن فیهن او سمر مخلوقات چی دی پدی کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ او هر یو سیس چی دی خدا اللہ تسبیح کئی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم خطا سنپوئیگی دا اغی پا تسبیح باندی انہو کان حلیما غفورا بے شک دی اللہ فاک دیر نرمی کا ان کی او بخون کی وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ حضور کل جت تلاوت کے قرآن جعلنا اگرزو منگا بینک پما بینستا کی وبین الذین او دہاغ کسانو کی لا یؤمنون بالآخرت چی یقینی نشتا پا آخرت باندی حجابا مستورا یو فرد پٹا وجعلنا على قلوبهم أكنة منگا گرزولی دی پزرون ردی باندی فردی ان یفقهوه چی پوی نشی وفي آذانهم وقرا او پا وگنو دی پردی دی وإذا ذکرت ربك في القرآن وحده او هر کله چې ته ذکر کی قرآن کې د رب ذکر یوازې ولو ندی توشي على ادبارهم پشا نفورا د وجه د ډیر زیات نفرتنا الله پاکوی پیغمبر علیه السلام ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا فتحقیق سره بار بار بیان کړی دی موږ په دې قرآن کې مثالونه د پاره د نصیحت وما يزدهم الا نفورا او نسیوا کی دی کفار لرا هغه خو صرف نفرت ځکه دا یو عقیده یو اصول دی چې کله انسان په زړه کې یو خبره فیصله کړي او غوټه کړي اټله کړي نو که ته هغه باندې ځان د زړه شین کې هغه هم اک شانتي هغه د خپل نه وړي یعنی فار ایگزامپل موږ به یو مثال په دې کې بیان کو حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمه الله خپل کتاب کې لیکي و یو پیرا یو غیر مقلد کس ما لراغي غیر مقلد چې کوم دینو ویل شي خاص کر وابیان او اهل حدیثو ته چې ای فقه نه مني امام نه مني بس هغې وایي موږ ته د قرآن او د حدیث خبره کوه چې په قرآن او په حدیث کې څه راغلي دي به دکه راته ووایه نو هغه وایي یو کس ما له راغی او هغه ما ته وی چېرې تاسو د حنفیانو کې یو مسله داره تاسو تاویلات ډېر کوئ دا هیلې چې ورته وایي تاسو دا هیله او دا تاویلات ډېر کوئ دا مقاصد قرآن کې به یو قسم الفاظ او تاسو به مقصد بیان کې چې دی مقصد داسې دی تاویل مقصد ته وایي ما ورته وی چې لکه څنګه موږ تاویل کوو او ته تاویل نه منې نو چې زموږ تا سره څه کار نشته نو ستا موږ سره څه کار دی کوو دی که نه په دې کې ستاسې دي هغه وی چې یاره زه خو د دې دپاره راغلی یم چې ته زما اصلاح وکړي یا به زه ستا اصلاح وکړم یا ما ته ثابت که دا د قرآن نه چېرې تاویل شته هیله شته مقصد شته د یو جملې چې کوم دی نو یو معنی ده خو د هغې مقصد بل دی دا مقصد ضرورت دی د هیلې ضرورت دی پکې او یا به زه دا ثابت کړم چې ولې الله پاک چې څه ویلي دي بس هغې ویلي دي که نه د الله پاک د خبرې د کوم ځای نه خپل مقصد او تاویل وباسي اشرف علي تانوي صاحب وی دا سړی چې و نو وی دی په ظاهري سترګو مړوندو او په باطني سترګو مړوندو یعنی دی نابیناو او د حق نه خلاف خبره کوله حق خداو چې بای بغیر د تاویل نه مسله نه حل کیږي
نو په دې وجه اشرف علي تھانوي صاحب چې کوم دی نو په خپل تحریر کې لیکي وایي هم په ظاهري سترګو ړوند و وایي هم په باطني سترګو ړوند و. نو ما ورته وی چې که چېرې ستا اصلاح هم کمه زه او تا زه د ضلالت نه هدایت ته راولمه هم به ته دوزخ ته ځي او که چېرې تا زه په خپل حالت پرېږدم نو هم به دوزخ ته ځي. نو هسې په تا باندې څه له محنت وکړم. دا الله پاک وی پیغمبر علیه السلام دا دوه خبرو کې چې کوم دی نو مونږ دې وخت کې دا تشریح کوو. یو وما یزیدهم الا نفورا، بل الله پاک وی هر یو انسان سره چې ته خبره کوې نو بالتي هي احسن په ښکلې طریقه سره یې وکړه چې د هغه څنګه مزاج یې هغه شانتې وکړه. نو د دې نه دا دواړه خبرې وځي. هغه ما ته وی چې عجیبه خبره به راته وکړه. تاسو وایي که چېرې ستا هدایت نصیب کېږي هم دوزخي او که هدایت دې نه نصیب کېږي هم دوزخي، نو زه په تا محنت څنګه وکړم، څنګه زه دوزخي یم. نو اشرف علي تھانوي صاحب ورته وی الله پاک په قرآن کې فرمایلی دي چې من هو فی هذه اعمى فهو فی الاخرة اعمى. په قرآن مجید آیات دی من هو فی هذه اعمى فهو فی الاخرة اعمى. څوک چې په دنیا کې ړوند دي په آخرت کې به مړوند دي. نو ته په دنیا کې ړوند دي په آخرت کې به مړوند دي او ړوند به سیده ځي دوزخ ته، د ړوند دپاره جنت نشته. نو هغه ما ته وی چې جی تاسو مقصد نه بیانوئ که نه، تاسو صرف معنی وایئ. مقصد د دې نه دا دی چې څوک په دنیا کې په ناحقۍ نو په آخرت کې به د ناحقه په وجه باندې هغه ړوند پاسي او دوزخ ته ځي. نو ما ورته وی چې ته خو زما معنی کې ته خو تاویل نه منې، اوس دې ځای کې زما معنی کې مقصد چې بھائی دې مقصد یې دا دی. الله به خدا نه دی ویلي، الله به خو ښکاره خبره کړې ده چې بھائی من هو فی هذه اعمى وهو فی الاخرة اعمى. څوک چې په دنیا کې ړوند دي په آخرت کې به مړوند دي او د ړوند دپاره جنت نشته. هغه وی چې بالکل زه پوه شم. ما ورته وی چې دا یو مسله نه را بلا مسلې داسې دي چې هغې ته د تاویل ضرورت دی. د هغې به ته تاویل کې مقصد به بیانې. الله پاک تعالی چې هغه راوړې ده نو الله پاک په خپل انداز کې تا ته هغه نصیحت کړی دی. اوس الله پاک تشریح کوي نو د قرآن مجید هغې باندې باید ته په مقصد پوه نه شي، بیا به د هغې هغه تفصیل نه بیا به د کیسو کتاب دی جوړ شي. او دا خو د کیسو کتاب نه دی، دا خو د حکمت کتاب دی. دا الله پاک وی پیغمبر علیه السلام هغه سړي چې کله په زړه کې یو خبر اټل نیسلي نو هغه ضد والي. الله پاک وی چې زه ورته کله نصیحت بیان کوم نو هغه ښه ضد والي، دا هغه ښه نفرت پیدا شي. الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسانه خبره ورته وکړه، قل ورته ووایه لو کان معه آلهة، که الله سره شریک وی، که الله سره نائب وی، که الله سره د هغه په کمالاتو او په صفاتو کې بل څوک کمانډ او کنټرول والا وی، کما یقولون لکه څنګه چې دا مشرکان وی، نو لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، ټول به د عرش طرف ته لاره نیسلې وه. لکه څنګه چې زمونږ ټول مشران هغه اسلام آباد طرف ته ځي او که مونږ احتجاج کوو نو اسلام آباد ته ځو چې بھائی د اسلام آباد والا کنټرول کې حکم خدا هلته نه چلیږي. نو چې هغوی حکم وکړي نو په ټول ملک کې به نافظي. نو چې اسلام آباد ستا په لاس کې نه نو ستا د صوبه شل پیرې په لاس کې شي، ته به څه وکړي. الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چېرې ما سره دي ته ووایه که الله سره شریک وي ټول به عرش طرف ته منډه والې، ځکه چې نظام خو د عرش نه قایم دی. سبحانه الله لره پاکي ده د شریک نه. وتعالی ډېر لوی دی ذات د الله عما یقولون، د هغه وینا نه چې دوی وي چې شراکت وله جوړوي. علوا کبیرا، په لویې لویې سره. تسبح له السماوات السبع، دغې الله لره تسبیح بیانوي واړه اسمانونه، یعنی مخلوق د واړو اسمانونو، والارض د واړو ځمکو، ومن فیهن، او کوم مخلوقات سره دي په مابین کې داسې هیڅ څوک نشته چې هغه په زبان حال او قال سره یعنی په خپل زبان کې هغه د الله تسبیح نه بیانوي. وإن من شیء الا یسبح بحمده، نشته دی هیڅ یو څیز خو د الله پاک حمد و ثنا کوي. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تاسو د هغوی په تسبیح نه پوهیږئ. په دې وجه جلال الدین سیوطی سے په خپل کتاب کې لیکلی دي خصائص کبرا کې چې کومو کاڼو د پیغمبر علیهم السلام په لاسو کې تسبیح ویلی او ټولو اورېدلی نو دا کمال نه و. الله پاک پخپله وایي هر یو څیز زما تسبیح وي. دا ناشنا خبره نه وه. ناشنا خبره دا وه چې خلک د هغوی په زبان باندې پوه شه، د خلکو په زبان کې ووایي. معجزه دا وه. حالانکه دا کاڼي
دا اونی بوټي دا هر یو الله د تسبیح وایي خو الله یې په تسبیح باندې پوهېږي بل څوک یې په زبان نه پوهېږي او دا دغه وخت کې چې کوم دی نو دا لویه خبره موږ ته په دې ښکاري چې ټول انسانان پې پوه شو چې هغوی لا اله الا الله محمد رسول الله هغه په فصیح زبان سره ووایي. الله پاک وایي انه کان حلیما غفورا، بېشکه د الله پاک چې دی ډېر نرمي کوونکی دی، غفورا او ډېر بخونکی دی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. بېشکه حضور ته چې کلم د قرآن تلاوت کې وګرځو موږ په منځ ستا او د هغه کسانو کې چې په آخرت یقین نشته کافر دی، حجابا مستورا، یوه پرده پټه. خاص کر په دې کې یو شان نزول دا دی چې د پیغمبر علیهم السلام تر ابو لهب د هغه ښځه وه ام جمیل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاچي وه. د هغې دا کار و چې پیغمبر علیهم السلام به په کومه لار ته نو چې د هغې په نظر کې به کوم نفرت آمیز څیز و نو هغې به ورته په لاره کې خوراو، ازغي به ورته په لاره کې واچول، ګندګي به ورته په لاره کې واچوله او کله ناکله به یې داسې وکړو چې خپل چت ته به وخته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به راته نو د بر نه به یې پرې وغورځو. دا چې کوم دی نو د هغې وس و د هغې طاقت و. نو چې کله پیغمبر علیهم السلام باندې سورة تبت نازل شو چې تبت یدا ابي لهب وتب، تبا شو برباد شو لاسونه د ابي لهب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، او د هغه ښځه به هم د هغه سره اور کې داخلېږي او په داسې طریقه به داخلېږي چې په دنیا کې به پانسي کېږي. حبل من مسد، د هغې هغه چې کوم دی نه هغه رسی به د هغې په مری کې پرته وي او پانسي. د هغې چې کله دا واورېدو نه الله پاک وي نفرت به نور سیوا شه، نفرت د هغې په دې طریقه سیوا شو. هغې وی ښه وی اوسه پورې به یې زموږ په خاندان پسې خبرې کولې چې دا قریش مکه داسې دا مشرکین مکه داسې او داسې او داسې او داسې. نو اوس یې زمونږ کور پسې خبرې شروع کړه او مې راله خاون پسې خبرې شروع کړې او زما سزا یې ما ته جدا ووروله. نن به چې کله په مونځ باندې ودرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دله به زه ګټه راخلاصوم چې ځان ته خلاص کړم. نو پیغمبر علیهم السلام کله مونځ له را روانو نو اسما بیبي دا خبره ابوبکر صدیق ته وکړه. اسما بیبي اورېدلې وه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خینې وه، د ابوبکر صدیق مشره لور وه، هغې دا خبره اورېدلې وه. نو هغې ابوبکر صدیق ته وایي، نو ابوبکر صدیق پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې حضور موږ ستا تابعه کوو، ستا دپاره موږ چې کوم دی نو خاص ګارډ مقررو. ام جمیل دغه شانتي ویلي دي ستا چاچي چې یاره زه به یې په ګټه ولم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکې شو، وایي چې ما وویني نو یې به مې ولي، وایي هغې ته زه نه ښکارم چې ما وویني نو وبه مې لي، زه هغې ته نه ښکارم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ وکړه، اواز به هغې اورېده، بهر ولاړه وه، ګټه ورسره وه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته ښکارېده نه. الله پاک دا آیات نازل کړ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. کله چې حضور ته قرأت کې د قرآن نو مونږ وګرځو په منځ ستا په منځ د هغه کسانو کې چې په آخرت باندې یقین نشته، هغه پرده پټه. هغوی ته نور ټولو خلکو ته ښکاري خو د چا نه چې زه په ټول غواړم نه، الله پاک وایي زه د هغوی نه په پرده کې کړمه، هغوی ته اړو د سره هغه ښکاري نه. او مفسرینو ته عامه معنه دا کړې ده چې زه دغه دشمنان چې دي دې زه په مقصد او په معنا باندې نه پوهېږم، د دې هغه حجاب مستور دی چې هغه د دې په زړه باندې زه پرده راولم. نو دغه ظاهري شان نزولو او عامه معنی داره تر قیامته پورې الله پاک وایي څوک چې د قرآن نه نفرت کوي زه په قرآن پوهېږم هم نه، دا قرآن دومره سپک کتاب نه دی. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، زه په زړونو باندې پردې راولم چې دوی په مقصد باندې ونه رسي، ځکه چې د دوی او ګناه دې حد ته رسېدلی چې الله وایي زه پرې رحمت کول نه غواړم، چې دوی اړو د سره توبه ونه باسي او چې دوی ته زما عذاب متوجه شي. وفي آذانهم وقرا، د دوی په غوږونو کې درونوالی دی، د دوی غوږونه کاڼه دي د حق د اورېدو نه. وإذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، حضور ته چې کله د دوی په مخ کې خپل رب یوازې ذکر کړي چې الله واحد لا شریک دی، الله سره شریک نشته، الله یوازې دی، الله یکتا دی، د الله پاک نه مثل شته نه مثال شته، نو ولو دی توش
دی تندی تریو کی دی توشی د ډیر غصینا علی ادبارهم پشا باندې نفورا د وجه د ډیر نفرتنا دا خبره په دی باندې بد ولګي دی خو دا خبره منی کولی نشي خو دی باندې دا خنه لګي چې دیو الله پاک ذکر کیږي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی په خپل جهل کې دومره مخ کې تللی دي چې دی په قرآن کې هم استاد خلینه د الله پاک نوم یوازې نشي برداشت کولی بسم الله الرحمن الرحیم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا په تحقیق سره بار بار بیان کړي دي مونږه مثالونه په دې قرآن کې چې خلق دینه نصیحت والی وما يزدهم الا نفورا او نسوا کوي دي مشرکین لره خو نفرت قل حضور وتوای لو کان معه الہۃ کما یقولون کچره د الله شریک وی لکه څنګه چې تاسو وایې اذا الله ابتغوا الى ذي العرش سبیلا ټول به د عرش طرف تلار نسلوا سبحانه الله لره پاکی دا د شراکت نه وتعالى لوی د ذات الله عما یقولون هغه چې تاسو وایې علوا کبیرا پډیر لوی والی سرا تسبح له السماوات السبع الله لره تسبیح بیانوي مخلوقات د وړو اسمانونو والارض او د زمکو ومن فیهن او سشیر دی بما بین کی دی و ام من شیء نشتری حسیو سالرون کی الا نشتری حسیو مخلوق الا یسبح بحمده خدا اللہ پاک تسبیح کئی سنائے وی ولیکن لا تفقہون تسبیحهم لیکن تاسو نہ پوئی گے پسنا د دیبانے انہو کان حلیما غفورا بشک اللہ درمی کا ان کے وبخون کے دے و اذا قرأت القرآن حضور ہر کار چیتا تلاوت کے دا قرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت نو گرزو منگا پما بینستا او دا حاغ کسانو کی چی کافران دی حجاب مستورا یو پٹا پردا وجعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه منگے پا ظلنو باندے فردی روز تیری چی پوی نشی پا حقیقت وفی آزانهم وقرا وگن دران دی و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده او حضور تا چکل بدی ذکر کے اللہ پاک پا قرآن کی آوازی واللو علی ادبارهم نفورا نو توشی دی پشاگانو دا وجد دیر نفرتنا ولقد صرفنا فی هذا القرآن